پیغمبر له صلوات و سلام چې وکله میاش اولیدله نو پیغمبر له صلوات و سلام به دا دعا ویله: بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو وا ټول ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. د وظایف کې دنیا چینل کتو ډیر زیات مهرباني الله پاک د تاسو ټول حاجات د خپل خزانو نه د پوره کی. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د ډیره زیات اعلی وظیفه ده او ډیره زیات زبردست وظیفه ده. د دې وظیفې په برکت باندې د انسان پوره ژوند د انسان پوره میاشه دا په امن باندې دا په سکون باندې دا په ایمان باندې او دغه رنګ دا په اسلام باندې ډیر زیات منور شي او ډیر زیات بهترین میاشه د انسان د اوزي. دغه رنګ فرمایي چې طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وکړه میاش اولیدله دا دعا وکوله. نو محترم په دې دعا کې لومبه خبره د امن ده. الله پاک نه سوال کوي چې الله پاک منګ باندې امن راولي. اللهم اهله علينا بالامن. الله پاک نه سوال دی چې پروردګار موږ باندې امن راولي. دغه رنګ د میاشه دا زموږ په امن باندې په سکون باندې اطمینان باندې تیر کی. لومبۍ فائدہ هنري دوا دا شول چې موږ باندې الله پاک امن راولي او دغه رنګ جنگ جګړه دا پکې نه وي. دویمه خبره پکې ډیره زیاته ناشنا دار چې ول ایمان الله پاک نه سوال کې دعا کې چې پروردګار د میاش په موږ باندې د ایمان په حالت کې را تیر راکړه. یاد ساتئ چې ډیره زیاته ناشنا دعا ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سار به یو سړی مسلمان ما هم به کافر شي ما هم به مسلمان سار به کافر شي. نو په دې دعا کې ول ایمان ټکې دی نو الله پاک به د میاش په موږ باندې ډیر زیاته په ایمان باندې محترم ولاته رہی. ورپسې را چې والسلامتی والاسلام فرمایي چې په سلامتیا باندې د میاش موږ باندې تیر راکړه. دغه رنګ په اسلام باندې د میاش موږ باندې تیر راکړه. یاد ساتئ چې کله یو سړی په سکون کې نه پته لګي چې د انسان سره ارس شته کنه. انسان په سکون کې نه پته لګي چې الله پاک د انسان ارس ورکوي. نو دا دوا کوشش وکړئ په خپل وایي او دغه رنګ څومره مرګري دي هغوی سره شریک کړئ چې هغوی هم د میاشتې د لیدو د دعا ووایي. نو راځئ چې د دعا طرف ته. دعا داسې ده: اللهم اهله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. بیا ته یو پیرا ګورئ: اللهم اهله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. یو پیرا دعا او دغه رنګ به دغه نه بعد الله پاک نه مکمل دعا کوي چې پروردګار پرې دعا کوي چې استا حبیب کومه حکمه خبر کړی دي دا ټول زموږ په ژوندۍ کې راولي او دغه رنګ زموږ ژوند د هسته کې او رمضان المبارک موږ باندې په اطمینان په سکون په راحت او دغه رنګ په خوشاله باندې دا تیر کی. دا سه رمضان تیر کې موږ باندې چې په دغه رمضان کې تاسو موږ نه پنه شي او دغه رنګ زموږ د رمضان پر سکون دا تیر شي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.